او امام بخاری کتاب المناقب کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او دا حدیث روایت ته د خباب ابن ارتنا رضی اللہ عنہ. خباب فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیت الله شریف په سوری کې ځان ته څادر اچولې دی آرام فرما دی اوده دی ملاس دی. خباب ابن ارت فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ویچه زرالما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تماو فرمائل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا د مشرکینو مظالم نو ګوري ځکه چې په مکه مکرمه کې جهاد آیاتونه نو نازل. جهاد آیاتونه په دویم کال د هجرت باندې په مدینه منوره کې نازل شو. صحابه کرامو ډیر زیات زړه خوشو چې کافرانو په خلاف باندې موږ له جهاد اجازه الله طرف نه راکړې شو. په مکه مکرمه کې سوچ هم نشي کولای سوچ چې د دین او د اسلام د خاطر صحابه څومره تکلیفونه برداشت کړي دي خو اسلام یې پرې خو دی نه دی پاغه باندې استقامت کړای همیشواله ارچی قربان کړي دي. خباب رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام تماو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مکې د مشرکانو مظالم نه ګوري اغه تکلیفونه نه ګوري د اغه د زمونږ د پاسه مصائب نه ګوري یا رسول الله مونږ لډیر تکلیف راکې ډیر په مشکلاتو کې اخته کړیو ډیر مصیبت را ترسي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خو رب لا یزال نه دعا وکړه مونږ د پاره چې رب لا یزال د مونږ د پاره څه بندوبس وکا مونږ لا د دې په خلاف باندې د جهاد اجازه راکا چې مونږ دوی سره وجنګو ډیر تکلیفونو کیو ډیر مشکلاتو کیو ډیر مظالم دي دوی. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ امام بخاری فرمائی حدیث روایت کی چې دا خبره کله واوري دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمائی چې اے خبابا پتا سو باندې مظالم دي پتا سو باندې تکلیفونه دي تاسو باندې مصیبتونه دي خو تاسو مخکینی دین والا خلق هیر کړه چې تاسو نه کوم مخکی خلق تیر دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قسم خلق ورته بیان کړي چې والله تاسو نه مخکې داسې خلق تیر دي چې کافرانو به اغوی راټینګ کړه را وبینیوه او یو کندوړ به ورته ځمکه کې وواهه یو کنده او په هغې کې به ودراوه. خو بابا نبی علیہ السلام ورته فرمایي بیا به د هغه په سر باندې اره کېښوده او ورته وبه چې خپل دین نه واوړه ورنه په دغه اره باندې به مکمل غوڅ شي. خباب رضی الله عنه تا ته د مخکینو د امتونو پته نشته والله هغه کس به دوه ټوټې شو خو دین نه به وانوخته. نبی علیہ السلام ورته فرمایي هغه مظالم تاسو هیر دي دومره تکلیفونه تیر کړي دي او بیا د تسلی لپاره خباب ته فرمایي ولی مخکې امتونو کې داسې خلک نه دي تیر. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې د اوسپنې ګمنځې ابه یې جوړې کړې انسان به یې ونیوه د دین او د هغه زمانې چې کوم دینو د هغه انسان به ونیوه کپړې به ترې نه ویستې په ژوند باندې په ژوندینې باندې ای خبابا اوسپنې ګمنځ به یې راوخیسته او د هغې په بدن کې به یې خښه کړه او رارا به یې ښکه او غوښې به یې د هغه کټ کړې او ورته وبې چې دین نه واوړه ای خبابا والله هغه خلک دین نه دي اوښتي او خپل ځانونه یې قربان کړي. ورته فرمایي خباب ابن ارت فرمائی رضی اللہ عنہ چې کله نبی علیہ السلام ما ته دا خبرې وکړې چې والله مونږ ته ډېره تسلي میلاو شوه مونږ ته ډېر اطمینان میلاو شو مونږ ته ډېر طاقت میلاو شو چې مخکې خلکو کې هم داسې خلک تیر دي چې دین دپاره یا دومره استقامت وپکې دومره همیشواله وپکې چې دین دپاره یا خپل ځان ارې ته نیولی دی خپل ځان یې دوه ټوټې کړی دی خو هغه دین نه دی اوښتی د اوسپنې ګمنځ ته یې خپل ځان نیولی دی غوښې په ژوند باندې د اوسپنې په ګمنځ باندې د هغه بدن نه جدا شوې هغه بدن ټوټې ټوټې شوی دی خو د خپل دین نه دی اوښتی. خباب ابن ارت فرمایي
چې هغه خلق د هغه امت هغه دین نه ندي اوختي. مونږ خو دین اسلام دی چې الله په نس باندې د ټولو ادیانو نه بهتر دین دی. والله چې مونږ باندې څنګه مصائب راشي را بشي مونږ به ورسره مخامخ شو، خو د رسول کریم آقا علیه السلام دین نه به چرته وانوړم. دومره استقامت په خلکو کې چې دوه ټوټې شوي دي، بدنونو نه غوښې په اوسپنې ږمنځو باندې اوښتې دي، خو خپل دین خپل اسلام هغې خلکو نه یې پرېښی.